السلام علیکم ناظرین. دا د پښتو هغه ټکي دي چې اکثر موږ د دې په اوازونو کې غلطیږو. لکه مثال په تور ژ، دا ژ د ج اواز ورکوي، د ج اواز ورکوي. دې ته وګورئ انګریزي کې ج، لکه جړه، جبه، جور. وایي په جړه خلک جاړي چې د شملو سره ډوډۍ هر وخت خوري نه. ټیک شو. دا دویم چې کوم دی نه، دا ګې ده، ګې. دقه لاندې ورته دقه غونډی دی، دا ګې ده. دا اواز ورکوي د ګ، ورته ویلی شي ګې، دې ته ویلی شي ګاپ. اواز ورکوي د ګاپ په شانتې ګ، جي ای ګ. لکه ګیره، خیګو، ریګ وغیره. لکه ګیره دې لنډه لنډه کېږي، لکه چې زړه د یارانې ته شوی وي نه. دغه شانتې دا بله دا زې، زې، زې. دا اواز ورکوي د زه، زه، ایکس ای زه، زیډ ای زه، زمون، زه، زمکه. دا اواز د زه اواز ورکوي، دم د زه اواز ورکوي، دم د زه اواز ورکوي. جدا جدا ځایونه بیا هم شته. لکه د دې متعلق په څه وایي؟ وایي زړه مې په پړو باندې تړه، زړه مې په پړو باندې تړه، مړه د مړي تپوس هېڅوک نه کوي نه. ټول پکې دي. مړه د مړي تپوس هېڅوک نه کوي نه. ړې، ړې اواز ورکوي د ړ، ړ، آر آر ای، ړ. دا انګریزي کې ر لیکلی شي، خو دا دی ړ پښتو کې، ړ، آر ایل ډي ای. لکه زړه، مړه، پړه، کړه. نو دا څنګه استعمالیږي؟ زړه مې په پړو باندې تړه، زړه مې په پړو باندې تړه، مړه د مړي تپوس هېڅوک نه کوي نه. وګورئ ټول پکې استعمال شوی دی. دا بل دی نون او بیا پسې دی ن. دا د پښتو د ماهرینو د جمع یو نوی ټکی راایستی شوی دی چې په دنیا کې هم نشته، په ډکشنرو کې هم نشته. دا دې ته ویلی شي اون. دا اواز ورکوي، دې ته نوړ ویلی شي، نوړ یا اون یا نوړ، نون، نوړ. خو اواز ورکوي د اون، اون، ای این ډبل آر، اون، یا یو این ډبل آر، اون. دلته کې اور راځي، خو دا د اون اواز ورکوي. لکه کوڼ، رڼا، او داسې هم لیکلی شي رڼا، خو دا اوس غلطه ده. دا ځکه غلطه شوې ده د نوي پښتو مطابق سره. پخوا به دا لیکلی شو همیشه. دا وګورئ، دا یو چې دی دا به همیشه لیکلی شو. دا وایي رڼا، دا اوس داسې لیکلی شي، دا رڼا یې. دا رڼا چې کوم دی دی نه اوس راځي رنړه. نو رڼا او رنړه جدا جدا، خو پخوانۍ پښتو کتابونو کې دا استعمال شوې ده. نو د دې به فکر کوئ. لکه مثال په طور سڼې، سڼې یا ګڼې. نو دا ګڼې، ګڼې ونې، ګڼې داسې هم لیکلی شي، داسې وګورئ. خو د نوي پښتو مناسبت سره د دې نه راځي ګنډې. اصلي ګڼې دا دی. نو دا جې ده، اواز ورکوي د جا. جړه، جبه، جور. زه جړه کوم، دا جوره خبره ده. دا جبه زما ده، زما جبه خوږه ده، ستا جبه ترخه ده. دغه شان ګې، لکه د ګاپ چې دی، ګاپ او ګې دواړه د ګ اواز ورکوي، جي ای ګ. نو ګیره، خیګو او وغیره. نو لکه ګیره دې اوږده ده، دا د جالې خیګ دی. دا د اور ریګ دی، ریګو. لکه ایره ده. دا زې، زې او زه. نو دا اواز ورکوي د زه. دا زې، دا زې، دا دواړه زېږانې دی. ده
دا دواړه ځایګانې دي، دا آواز ورکوي د زه داسې د ایکس ای زیډ ای. زمونږه زه ځمکه، زمونږه ځمکه موږ ته ډېره خوږه ده. زمونږه ځمکه، زه ستا رور یم، زه په تا مین یم وغیره. دغه شان ړې ړه ډبل آر ای د ړ آواز ورکوي دا. دا اکثر په اردو کې نشته، نو دلته کې زړه، مړه، پړه او کړه دا د الله کړه دي، او زما دا ملګري پړه دي، او دا مړه مړه دي. ډېر خلک لا نه دي مړه، او خلک مړه شوي دي، جنګونه نه دي بګار. او زړه، زما زړه نازک دی، زما زړه په پښتو او په اسلام ډېر مین دی. دغه شانتې نوړ آواز یې دی د اون اون، لکه کوڼ، رڼا. دا سره ما اصلي کلي پخواني، دغه شان په دې نورو کوم دي سڼې ګڼې. نو دا د دې خپل آوازونه دي. د دې تفصیل لپاره دا سبق نمبر 2 او د نورو سبق نمبر 3 به هم ویلی کېږي. نو لہذا پښتنو وروڼو او که څوک پښتو زده کول غواړي، نو دا چې دا ټکي زده کړي، لکه دې نه مخکې یو سبق شوی دی چې دا زده کړي په سوات نیوز پشتو باندې وګوره په یوټیوب پول تفصیله. نو که فرض که دا ټکي څوک زده کړي نو ډېره به اسانه شي. او دا نور خو د اردو او د پښتو آوازونو د ټکي شي، خو دا پکې څو ټکي بدل دي. لکه یې چې دي شپږ یېګانې دي، تاسو ما په دې بل سبق کې ویلي که نه. او دا دی، دا ژې ده، ژې او زې او ړې او ړون. دغه شان یو څو ټکي به نوري نور تقریبا آوازونه د اردو او د پښتو د ټکو یو شانتي دي. د لحاظه چې یو سړی پښتون وي نو پکار دا ده چې دا لازم زده کړي، ځکه ډېره بده خبره ده چې یم پښتون خو ما له پښتو نه راځي، یم پښتون ما له پښتو نه راځي، او تلل مې په لاره د ازغو نه راځي. نو په پښتو مین یو خو پوهېږو پرې نه، نو ډېره بده خبره ده چې یم پښتون زما پښتو خوښه ده، لار مې په څوکو د ازغو خوښه ده. او خوله خو داسې وایو، شاعر خو داسې وایي د پاپا ممي او ډیډي به درکړي، او زما ابۍ بابا ببو خوښه ده. نو په خوله خو داسې وایو. نو مهرباني وکړئ دا ټکي زده کړئ. والسلام.